السلام علیکم دوستانو خراغلاس دوستانو سراج الحق واپس منصورې ته نو رسیدلی چې علیزی دی د پاکستان تحریک انصاف یو رهنما چې هغه دوباره بیا گرفتار کو په دې موقع باندې چې کم دینو فواد چودري څه بیان ورکړی فواد چودري وایي چې یو طرف ته دوی د مذاکراتو خبرې کوي او بل طرف ته چې کم دینو زمونږ علیزی دی دوباره گرفتار کو د علي امین ګنډاپور په باره کې هم خبر راغلی دی دویم خبر د انډیا د پوجیانو د ټرک حوالې سره دی چې د انډیا د پوجیانو په ټرک باندې آسماني تندر راغورځېدلی دی او د هغې ټول الزام په پاکستان باندې لګی د دوی دا دروغ به اکسپوز کوو بالکل فیکټ اینډ فیګر سره چې دا څه واقع راغلی ده او څه مسله راغلی ده چې د دوی دا ټرک څنګه آسماني تندر تباه کړی دی که تاسو ته پته عمران خان په ډیچوک کې د یو لوکل جج مطابق خبره کړې وه نو اوس هغه کیس په هغه باندې دوباره چې کم دی نو راتازه کو ځکه چې په نورو کیسونو کې ګرفتاریانې داسې په نظر خاص نه راځي نو هغه کیس یې راوچت کو نه وی په هغې باندې به خبره کو عمر عطا بندیال صاحب دوباره ویلي دي چې د عدالت فیصله واپس اخیستل دا څه مذاق نه دی د ټولو نه اوله مونږ راځو چې تاسو ته پته ده سپریم کورټ ویلي چې خیر دی زه به رسه لږ سس شمه که تاسو اجتماعي طور یعنی سیاسي پارټیانې کښېنئ او څه حل راوباسئ نو بالکل څه مسله نشته دی مونږ به په هغې خبره باندې عمل وکړو خو تاسو ته پته ده چې څنګه سراج الحق واپس لاړو منصورې ته رسېدلی نه نو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سینیر رهنما علي زیدي صاحب دی نو هغه دوباره گرفتار کو او بل طرف ته په علي امین ګنډاپور باندې چې یو کیس ختم کو نو په بل کیس کې پی اف آی آر وکړو او هغې چې کوم دی نو گرفتار کو دا څومره د افسوس او د شرم خبره ده فواد چودري د دې سره سره دا هم ویلي دي چې دوی زمونږ د سوشل میډیا څه ملګري دي چې هغې هم چوت کړي دي او د هغو هم تر اوسه پورې هېڅ څه پته نه لګي نو دوی په خوله باندې د مذاکراتو خبرې کوي آیا په دې حالات کې چې کم دی نو مذاکرات کول چې کم دی نو دا ټیک دي چې دوی زمونږ سره دغه ګوتې شروع کړي دي چې کوي خبرې د مذاکراتو او دلته کې زمونږ سړی آزاد شوی نه دی دوباره گرفتار کو نو دا خو یقین وکړه چې ډېر غټ زیاتې دی د انډیا د پوجیانو په ټرک چې کم تندر راغورځېدلی دی په ضلع رجوړي کې نو په 3 بجې باندې د هغو میډیا دا کنفرم کړله چې بایي دا خو آسماني بجلي په دې باندې راغورځېدلی دی بیا چې کله ماښام 6 بجې شوې نو خبره یې چینج کړه او دا یې ویل چې یاره جي دا نامعلوم دهشتګرد دي او هغو چې کوم دی دستي بمونه زموږ په ټرک باندې راغورځولي دي خبره په دې باندې نه ودرېږي چې په 7 بجې باندې دوی بیا ویل چې یاره جي دا مختلف تنظیمونو چې کوم دی نو دا کار کړی دی هغه 7 بجو نه پس چې کوم دی د انډین چې کوم ریټایر افسران دي ظاهره خبره ده ریټایر شوي دي نو مازغې پوره کار نه کوي نو هغوی ویل چې نه جي یاره دا خو نه آسماني تندر دی نه دغه دی دا بلکې پاکستان دی د پاکستان یو غټ سازش دی دلته کې زمونږ پی ډي ایم والا وایي چې یاره راواله سازش کوي او الیکشن چې کوم دی نو په یوه صوبه کې مه کوئ او هغو سازش یې کوي او دا چې کوم دی نو حالات خراب دي او دهشتګردي ده او هغو چې کوم دی نو مسلې جوړوي یعنی په پوره صوبه کې یې مه کوئ او په ټول ملک کې وکئ په ټول ملک کې هغو مسلې نه جوړوي خو په یوه صوبه کې جوړوي نو په دې قصو قطارو اوس څوک نه پوهېږي چې دا څنګه په یو بل باندې دا بلیمونه او الزامونه دوی لګوي خو دغه اپډیټ دي چونکې د دوی دا خبرې بار بار بدلیږي بار بار بدل شولې دا ټولې خبرې ان ریکارډ پرتې دي د دې نه دا ظاهرېږي چې د دوی نم خطا ده چې دا څه چل شوی خو دغه آسماني بجلي پرې راولېدلې ده او د دې سره G20 اجلاس چې کوم دی G20 اجلاس چې کوم ناکامه شوی دی نو د هغې وجه او ټوله ذمهواري اوس دوی د پاکستان د پوجیانو یا د پاکستان انټیلیجنس ادارو دغه حمله چې کوم دی نو ګڼي چې دا دوی حمله کړې وه تاسو ته پته ده چې په ډیچوک کې چې کله هغه عمران خان سره واقعه راله نو عمران خان که تاسو ته پته د یو لوکل جج ده یعنی یو لوکل مجسټریټ چې د هغې خلاف هم خبرې نه وې کړی بس یو عامه جملې ویلې وه چې زه به قانوني کاروایي کوم د دې خلاف ټیک شوله دغه خبره بیا د عمران خان چې کوم دی نو د هغې معذرت هم کړی و نو هغه کیس چې کوم دی نو اوس په عمران خان باندې چې کوم دی نو راژوندی کو پته ورته لګي چې یار نور کیسونه خو هم د هغه کلیر شوي دي او نور هم کلیر کیږي خو چونکې دا کیس یې پرې راژوندی کو چې بایي د جج خلاف خبرې کړي دي او دا توهین عدالت دی یعنی توهین عدالت کیس چې کوم دی نو په عمران خان باندې دا لکه اوس وکړو اوس که مونږ راشو حقیقت ته نو مریم نواز شوله رانا ثناء الله شو داسې شهباز شریف شو دوی سپریم کورټ او های کورټ یې چیلنج کړي دي دوی د سپریم کورټ د فیصلو او د احکاماتو خلاف تللي دي نو که چېرې دغه قانون په دو باندې اپلای شي نو په دوی باندې کلونه ید راځي خو هلته کې هغو له څوک ګوتې نه وروړي او دلته کې یو لوکل د سیشن کورټ ججه ده چې هغه عمران خان ته نیغه نیغه کوي چې یاره دا خو تا دا خلاف خبرې کړي دي حالانکې هېڅ خبره هغه نه ده کړې هېڅ خبره جست دغه ویلي دي چې زه به قانوني کاروایي کوم ستا خلاف اوس په دې باندې چې کوم دی نو ته دې ته وایې چې توهین عدالت ده وکړو عمران ریاض ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف
واحد داسې پارټي به په تاریخ کې جوړه شي چې دا هغه پارټي ده چې یو کال مخکې راوخکې ده خو یو کال پس به بیا دوباره چې کم دی او خپل اقتدار به قبضه کوي. واحد دا پارټي داسې پارټي ده چې دا یې راوخکه خو دوباره بیا روانه ده خپل اقتدار به چې کم دی نو څه کوي دا به اخلي. او د دې سره سره دا خبره هم کړله چې دې ځل له عوامو مکمل تیاری کړې ده. نو ملګرو دا و نننی اپډیټس. ملګرو که ویډیو هم خوښه شوي نو شیر ورسره ضرور ورکړئ. په کمنټ کې را سره خپله قیمتي رایه هم شریکه کړئ ځکه چې ستاسو رایه زموږ دپاره ډېر غټ قیمت لري. په اخره کې خپل ورور شهید اقبال ته اجازت ورکړئ. طبیعي الله.